سورو چې څنګه افتتاح د هغه بیانو او مناسبات د آیاتونو د سورو د هغه ذکر داري اقسام د آیاتونو د قران کریم خجی او ورسره هغه اصول بیانو چې تعلق لري په الفاظ پورې چې لفظ مستعمله دا مستعمل په معنا موضوع له کې او که په معنا غیر موضوع له کې لفظ مستعمل قرآن کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبا اصول و قواعد د درس القرآن نمخ کی ذکر کوو چې په فهم د قرآن کریم کې مومد او معاون ثابت شي اصول مخ کې منګه بیان کړی دي زکه د دې اصول رجا درې سيزونو تکیدل یو ته ویل کېدو اصول مهمه او دویم ته ویل کې حکم او اغراض د قصص او د واقعاتو او دریم لفظ مستعمل ہے په معنا موضوع له کې که په غیر معنا موضوع له کې اصول کې دا یو قسم مخ کې بیان شوی دی وزدام قسم چې هغه ته غرض او حکم د قصص او د قران کریم ویل کېږي نو رب العزت قرآن کریم کے واقعات او قصص دا انبیاء و دا نیکان و خلق راوڑی دی قرآن کریم کے جدا واقعات ذکر کئی نو دا کلا کلا مکرر ذکر کئی او حکمت دا غی پر آوڑلو کے تثبت دے لکوالے دے انذار د قومونو دے او تاکید دے دلیل نقلی په دعوه ذکر کئی او تمثیل و وضاحت دے اندغه وجرا چې قصص د قران کریم مکرر راغلی دی او دې د تکرار سوری لیکيږي نه تکرار معنوي زکه دا واقع چې یو ځکه ذکر کیږي نو دې یو مقصدی او بل ځکه چراوړي نو به مقصد اخر وي بلدا چې دلیل واحد په مدلولات مختلفه باندې د یو دلیل نه خلق ډېر مدلولات ثابتې او دا د حسن البلاغت یو طریقه ده همدغه وجره چې هر واقع کې څه زیادت ده چې دغه زیادت په یو ځای کې او بل ځای کې نه وي یا دا کلمه بدلئی یو ځکه یو کلمه ذکر کی دا غیزه معنی بل کلمه راوړي او دې ته عادت د بلغا او د فصحا وایي تکرار چې کله ذکر کوي په واقعاتو کې اظهار د کلام په فنون مختلفو او په اساليب کثیره سره یا څه خلق په دې ډلو کې چوي نو دوی تردد پکې راشي
نو تکرار وشي چې هر ډله چې وي د هغې فهم ته خبره ورسېږي. بل دا چې واقعات چې ذکر کیږي، واقعاتو کې دا قانون دی چې واقع بیان کې پاغه باندې د نفس کې تلذذ پیدا شي، د کې عبر پیدا شي چې څوک عبرت اخلي، یا په دې کې اشاره وي چې تا باندې کوم شدت راغله، سختی انتظار کوا، سختی نه لري کیږي، یا ير ور کوي په دې باندې چې په دې دنیا کې په دې لګه خوشاله مو خوشاله ده. تزهید ذکر کوي به حب الدنیا چې محبت د دنیا مساتا، ترغیب آخرت تور کوي، او دا خبره ذکر کوي چې د دې دنیا خوشاله نه دا منقطع کیږي، او چې کوم شي کې انقطاع راځي نو قابل د دې نه دی چې سړی پاغه باندې څه باور وکړي. د دیو جنا واقع د حضرت موسی علیہ السلام مکرر ده. خودلتا شیخ صاحب پر تبدی کتاب کی ذکر کړی دي، فقد ذکرها الله تعالی فی کتابی فی نحو 120، چې دا تقریبا شپږ شل کارته واقع ذکر ده. ورشپږ شل خو بالا ثابتې ده چې قران کریم کې خوشپږ شل سورتونه وې کړه، قران کریم کې شپږ شل سورتونه نه دي، نو واقع د حضرت موسی علیہ السلام شپږ شل کارته څنګه شولا؟ بلکې د دې لفظ مقصد دا ده دلته یو ټکی پاتې شوی دی، نوم د موسی علیہ السلام قرآن کریم کی یو سل شپږ دېرش کرتی ذکر دی، دا 120 136 یو سل شپږ دېرش کرتی د موسی علیہ السلام نوم ذکر دی. یو واقع د موسی علیہ السلام دا تفصیلی واقع د موسی علیہ السلام قرآن کریم کې 4 سورتونو کې را، او تفسیر او تجمالی لنډه په نور سورتونو کې شته، خو دغه مقام ته نه رسیږي. اصل د دې لفظ مقصد دا ده چې نوم د موسی علیہ السلام قرآن کریم کې صدقات اصل کرتے ذکر دے، یو اصل شپږ دېرش کرتے. واقع د نوح علیہ السلام د یوسف علیہ السلام واقع مقرر کړي نه ده. دیکھیے وہ نقطہ دا چې په دې کې مقصود ستر العورت ده، په دې کې حصول ده دا خوشحالی پس تکلیف نه. بچ یو ځل منقول کړه دوباره نقل کولو ته ضرورت نه. درېمه نقطه کې رااله چې په دې کې اشاره د عز العرب ته، گویا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم غي ته ویل چې قرآن کلام البشری، نو د یوسف علیہ السلام واقع مکرر ذکر کوي تاسو لکه څنګه چې رب العزت نور واقعات مقرر کړی دي. خجی یا دا واقع چې نازل شوی په سوال د صحابو کې، چې صحابو تپوس کړو د واقع په باره کې، فنزلت مبسوطه تامه فلذا لم تکرر. واقع مکمل ذکر شو، تکرار پکرانه ہے. یا قصص د قرآن کریم دا چې نازل شوی د پار د افاده د هلاکت د منکذبا،
او تنبیه ورکی مشرکین ہوتا د یوسف علیہ السلام په واقع کې دغه نو مکرر نه هم دغه وجرا هغه قصص مقرر کړي نه دي چې پاکه هلاکت د جاهلینو نشتا لکه واقع د اصحاب کهف واقع د موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام سره واقع د ذوالقرنین دا راز او دا حکمت په ډیرو قصصو د قران کریم کې چې غیر مکرر راغلي دي لکه واقع د ابن آدم واقع د بلقیس او د لقمان او د طالوت ومثل الرجلین هغه دو سړي واقع د حضرت زید ابن حارثه او د ظفر اسماعیل علیہ السلام او واقع د سلیمان علیہ السلام د میګی سره او واقع د داوود علیہ السلام د دیو جنا چې هلاکت د جاهدین کې نو یا بعض واقعات مقرر کړي نه دي سره دنه چې پدې کې هلاکت د قوم ده ځکه هلاکت د یو قوم د وجد عدم شهرت نه چې ډیر شهرت نه لاره نو واقع مقرر نکړه لکه واقع د اصحاب القريه سورۃ یاسین کې یا واقع د بلعم ابن باعورا واقع د ولادت د یحیی علیہ السلام مقرر شوی دا سره دنه چې هلاکت پکې نشتا ولادت د عیسی علیہ السلام دوزل راغله ده ځکه دغه واقعاتو کې دلیل ده په توحید باندې سره د نفي د الوهیت نه چې یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام علیه نه دي لکه څنګه چې ځام نصارا او مشرکین کوو ذکر کړیو اولم په سورۃ مریم کې د پاره د مشرکین او په آل عمران کې رد په نصارا او يهود باندې هغه وخت کې چې وفد د نجران راغله او سورۃ انبیاء کې تایید د داوود سورۃ ده من عز الانبیاء وتضرعهم الى الله سبحانه وتعالى سو فواید پر واقعات کې دي دا واقعات رب العزت ذکر کوي په دې کې څو فواید دي یو فائدہ دلیل نقلی علی التوحید دویم جواب الاعداء دشمن له جواب ورکول کله په سختۍ باندې لکه موسی علیہ السلام سورۃ بنی اسرائیل کې چې په سختۍ سره جواب کړی دی ان لا اظنک یا فرعون مسبورا یا جواب ورکول په لین او په نرمۍ باندې لکه نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام صاحب یاسین رجل مومن د ډېر په نرمۍ باندې بیان کړی دی څلورم واقعات ذکر کړي دفاع کوي د خپل ځان پنځم ذکر کول د اغڅري يرميهم اعداؤهم چې بدنامي لګول او په دې باندې دشمنانو اما بالزلاله ان لنراك في ظلال او اما بالصفاها و اما بالجنون و اما بالتكذيب شپږم په ادب کې رااله چې د انبیاء مرګري اول وخت کې هغه کمزوري خلکی ومه په ادب کې دا چې دشمنان رؤسا خلکی اتمه په ادب دا چې انبیاء چې بیان کوي نو توکلهم علی الله رب العزت ثقت او اعتماد مکمل نهم صبر کول د دې په ضرورونو باندې ولنصبرن علی ما اذیتمون دارنګ واقعات کې فرق کی
وما بین د ابتلاء الصالحین چې لرفع الدرجات دي وبین عذاب الجاهدین چې دا د خزي د رسوایی او د هوان د پاره یو لسم اثبات د علم غیب لله وحده و نفی عن رسله واقع د نوح علیہ السلام د موسی علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کی ذکر کیږي د نفی علم غیب دولسم دا چې کافران بلری وتل د بیان د پیغمبرانو نه چې وای نوري کله ویل ما سمعنا بهذا في الملة الاخره ان هذا الا خلق الاولين کفارو با تهدید ورکو انبیاء ولرا او دا په تمام زمانو کې دا حالت ده چې نیکانو خلقو له تهدید ورکي او د هر زمانه خپل فرعونی د پخوانو زمانو کې خپل خپل فراعنو زمنګ د زمانه فراعنه دي چې مسلمانانو له تهدید ورکي یې را ورکي موږ به دسه وکړو رب العزت قانون دار ہے فلما آسفون انتقمنا منهم کله چې الله وی زی غم جن کړم نو ماته بدلا واغستلا لکه څنګه چې د فراعنه سابقونه بدلا غسته د موجوده فرعونانو الله بدلا اخلي اگر که تمام کفر متفق ہے د مسلمان په ختمولو باندې وشوله لیکن در رب العزت حکمت دار ہے کہ وکم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن الله دا در رب العزت قانون دے کہ اللہ پر لګو خلق باندې ډېر ډېر شرمئی او وਹੀ تبا کوي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د خپل قوم سره انتهایی پلینت سره خطاب کوي او کله کله ولا تخویف ور کوي کله ولا بشارت ور کوي کله تذکیر بنعم الله ذکر کوي کله کله ولا ترغیبات ور کوي په اسالیب مختلفو باندې کلام راوړي او په نور کثیرو باندې او لینت کوي انبیاء د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په بیانونو کې چیرته کنزل ردی بده نشته دارنګه د همیش د پاره نیکان خلق د دې بیانونه چې دا په نرم الفاظو باندې دا خو باطل فرض سره کی چا کله کنزل کوي کله ردی بدی وای کله یو څه وای کله بل څه وای لیکن نیکان خلق د دې په کلامونو کې تشدد امدارنګ چرتا سختی او کنزل نه وي باطل فرض خلق دې تشدد وای دا ول قرآن بیانوي ول دین بیانوي ولو کان تشدیدا بیانو کتابه فإني بحمد الله من المشددا کہ تشدید کتاب اللہ ته ویل کیږي نو زهره الله په حمد باندې به تشدید کوون کې ما کہ تشدید کتاب الله ته ویل کیږي دا خلق د قران کریم بیانول د تشدید وایي چې قران کریم بیانې د تشدید کوي نو د قران بیانول د تشدید نه دی امیش د پاره د باطل فرست په کلامونو کې دسی کلامونه ای چې هغه د مسلمانانو د هلاکت وي ولته یو څه تقریر کاوه تقریر کی ویلا یو سړی قسم خو چې دا په خر باندې سورېګم خره پیدا نه کو پنځپيري مولا د سور شي بس قسم کې خانس نه ده دا دې بیانات د فکر د شوم
د دې بیانات چې یو پنځپیره چا مړ کو دا د سلو شهیدانو ثواب لري د دې په وجنو کې دومره ثواب دی دومره دی دا امیش د پاره باطل فرستو خلق ویلي دي هغه د توحید او د سنت خلق د هغه په کلامونو کې نرمواله ده تفنن فی العبارت ده په اسالیب مختلفو باندې بلدا چې د انبیاء شاندار لا یطلبون الاجرت اجرت نه طلب کوي په بیان باندې چې بیان ته وکی او په بیان باندې کې اجرت طلب کوي پوښوله همیش د پاره انبیاء چې بیان کړه دې په غیر د لالچ نه کړه دې پوښوله هر نبی چې راغله لا اسلکم علیه اجر زپدې معنی څه غرض دنیوي مقصد نه دی ته اجرت نه اخلم دې کې انبیاء بیانونو کې د تریشر مولا نو چې دا جی د تریشر مولا نه تریشر ګنټه په سلمانه په 200 باندې کوي نو چې دغه بیان یو ګنټه او کې 200 روپۍ 2 घंटे بیان وکړو 400 3 घंटे بیان وکړو 600 انبیاء تریشری بیان نه کوخه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بیاننا لرضاء الله ولنفي الاجره اجرتنا کې نو نوح علیہ السلام بیان کې تاسو سورہ شعراء کې وو ګورئ د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام دارنګ د شعیب علیہ السلام د نور پیغمبرانو بیانونه وو ګورئ لا سلکم علیه اجر زستاسو نه پدې باندې مزدورین طلب کوم د انبیاء بیانونه د انبیاء هغه دعوت چې دا لالچی دعوت نو من غیر غرض ولا لعرض ولا لعوض صحیح وزنب کې مقصود نو فکر د شاه خجی کله کله انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بیان چې کوي نو کافرانو به یې ورکول پیغمبرانو لرا وتویل زمون الہ به ټکر درکې ان نقول الا تراک بعض الہتنا بالسوء تو بیان د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې تذکیر بنعم الله ده الله نعمتونو تشماري بیان د نعمتونو کوي تو بیانونو د انبیاء کې انذار د اقوام د عذاب سره چې ګوره مخکینی معذب کړي دي او تاسو راغي په ځای راوستل نو لسمه پیدا دا چې عیسیان د یو کس دا عیسیان د تمام پیغمبرانو دي د څه یو سړی نه وای چې ما د یو پیغمبر خلاف وکړ خلاف د یو پیغمبر دا مستلزم دی خلاف د تمام پیغمبرانو لره د یو حق فرض خلاف چې کړی د څه نه وای چې ما د یو کس خلاف وکړ د تمام حق پرستو خلاف کړل اتواسو به بلهم قوم طاغون اغه نیکونو چې د شاه اسماعیل شهید خلاف کړو نو سیو کړوسی رستنو حق پرستو علماء خلاف کړل اسالیب د قران کریم خجی کله کله عبرتی په واقع کې دا قصه د هود علیہ السلام هغه مبذرین خلک چې دي د هغه لپاره څه عبرتي مسلې ذکر کړې دي کله کله د قران قاعده دا ده واقع کې هغه موسی ګناګار سره د اکرامن ذکر کړي
راضی په یو عمل باندې دا لسی ویل که شریک چی وی اگر که اعتکاب یو تن کړي ازم باس اشقاها هغه خو یو کس وجل وا لیکن وجل د یو کس د سیدی لکه د ټول خلکو چې هغه خو وجلی دارنګ تعنت د جاهدینو په دلایل د انبیاء معنی دی ویل یهودو ما جئتنا ببینا او خدا علیہ السلام مونږ ته دلیل پیش نه کړ ټول ورځ ته بیان کوي په دلیل پیش نه کړ د سړی چې نه کی او کلمه بیان کاو مخبره کې بیانو ما په بدعات باندې رد کاو یو مولا پورته شویلا چې ملما غلش وښوله ما ته وې زما په مخ کې کلمه نشي ویله ما ته ستاب مخ کې ودلګه متقرر کوم غل ناس ته لګي متقرر کوم استاد زما په مخ کې کلمه ستاب مخ کې کلمه شوم ویل کنه شوم ویل او مال کې غل کېږي نه نو وسره تاسو کوم وښوله وې دم د مچې نه لري ولا سره خامار ته ګور چا مې نو ته زمولانی غل کېم وښوله د نور امین خلکو ته چپ شه چپ او مال چې به څه په خلراتلو نو سندې شروع ما دا بدعات چې وو نو د بدعاتو کې جزئی بدعات مې راوړل چې دا بدعت ده کله جما بیان بس کړ د کوړی څو ملمانو نو مولا ته یو د جمعه اخونی یو عالم ته د جمعه اخونی تغلا کین او دا عالم دې بیان وکړ بغیر د شوم دې توي تعنت جاهدین تب دلائل پیش کے لگے وے جی دا دلیل صحیح ذکر نہ کر ما یو حدیث ویلو کہ سڑے بہر تکین اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ما توي اعوذ بک من الخبث خبث ویوا ما تلکین جاهل لفظ خبث او خبث پہ جانے نا اصل عبارت من الخبث ده دا خبث خو کی قرأت ده او شول خبره مانی اصل عبارت الخبث والخبائث ده او شول خبره مانی یو قرأت پکې راغله ده من الخبث والخبائث او صحیح قرأت من الخبث والخبائث لفظ ده سلیریشتما نقطه دارا د آیاتونو او د براهینو نه انکار کول دا سبب د عذاب د تلک عاد جهدوا بآیات ربهم انځشتما پیدا د مشرکین دا ځام کوي چې مونږ کوم شرک کوو نو مونږ له عذاب نه راکړي مونږ چې شرک کوو نو مونږ له الله عذاب نه راکړي فکر دې شو بے خصوصی د هر واقع چې سره جدا جدا مقاصد ذکر کړي مداحب کې څه ډېر زید دي لکه هر واقع کې جدا جدا مقاصد دي اور ابراهیم علیه السلام یو واقع ذکر کوو یو حالت لک بیانو چې په دې کې څونه فواید دي ابتلا راځي لرفع الدرجات و اذ ابتلا ابراهیم ربه ابراہیم علیہ السلام په واقع کې تطهیر المساجد او اماکن د عبادت جمعتون پاک ساتل د عبادت زین پاک ساتل من اساس ابراہیم ان طهر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود جمعات کی تعریف دے رہا ہے دانور عوام خلق خزی راضی تعلیم خل جمعہ کے دے رہے
په غول کړی دي سپي په غول کړی دي ګندګي پراته ده وکړ دا چې دغه لري مدرسه چې یو دینی مرکزی زیره وکړ دا چې په دې کې د پاک او د فرید خیال وساتي وشولې خجی تطهیر د مساجد او د اماکن د عبادت من اساس ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام شاپور خان مولوی صاحب الله دې تبخنه وکي هغه ویلا زه خپل مدرسې طالبانو ته ګورم یو ازغه پروت د لار کې یو غټه پراته ده یو دسه ضروري چیز پروت د سړی پر ورځيږي دا طالب دسه کی ګرځي را ګرځي او دا چیز تلاش کوي نه وای زه ځان څخه فکر کوم چې د طالبانو کې خیر نشته دا به خیره طالبان و چې کوم طالب دغه ضروري چیز لري کې نو زه ځان څخه سوچ کوم چې د طالب څخه فکر شته دی کې دې شي دا طالب سبا د خلکو نه بيدینیم لري کی یو سړی د جماعت خیال نه ساته یو سړی د مدرسې حفاظت خیال نه ساته ته پوه چې دې سړی نه دین کار نه کی دا خو سلاله ده او شدا په څاګار نه ده یو سړی د جماعت خیال ساته یو سړی د مدرسې خیال ساته ته په دې پوه چې دې سړی څه فکر شدا څا عقلمن سړی ده او شول خبره مانی او دین د لیوانتوب نوم نه دی چې د جنون نوم دی کنه دین د لیوانتوب نوم نه دی دین د عقل مندۍ نوم دی ګوره یو خو د خلکو وینا چې دا مجنون دی لیوانه دی دا یو د خلکو وینا ده دا خو انبیاء ته ویلي دي خو یو سړی په خپل وایي چې جی مونږ لیوانیو زمونږ سره لیوانی دي نو لیوانو کار دی جنخه چې جی مونږ لیوانیو مونږ سره لیوانی دي دا دین د لیوانو کار نه دین خو عقلمند خلکو کار دی دین په عقلمندۍ سره رسیږي دین په لیوانتوب نه رسیږي ځان لیوانه کا جمعه تمرانه وا مدرسه مرانه وا ځان لیوانه کا یو کار کوا بل کار کو نقصان کارونه کوا سکه زه لیوانه نه په لیوانتوب باندې کار نه کیږي دین سره به د عقل باندې نه وکړ اخلي او دا د بهوشۍ نوم نه دین چې سړی ځان بهوش کی اے صاحب ما وجد راغی په ما حل راغی او شو د خبره مانی دا دین د بهوشۍ نوم نه دی دین د عقل مندۍ نوم دی په هوش سره کار کوا او شوله نا صاحب جذبه پراله حل پراغه په خوځېدو شروع وکړه او شوله خبره مانی د سپي ذکر په شان خوځيږي او ورډقي دې ته دغه نوې دین نه وای او نو چې دا د صحابه صفات ده د صحابه په صفات کې چې ته مونږ ته دانه معلوم چې دا اوروجي په خوځېدو شروع وکړه نه نه ابو هريره رضی الله عنه وای ماته حضرت نبی عليه السلام له څوک ده چې دې کې ته صادره چې جامه خوره کې زه پکېنم او چې کله زکیم او زما مجلس کې دا ناشتي او چې کله پاتېږم او دا جامه نظام پورې پیوسته کی د دې نه به څه نه یریږي ابو هريره وایي زه طالب ما ما څه هیڅ نه خو یو زوړ ونه صادر مې دا مې راواغست زر مې پیغمبر علی السلام نه لاندې بیان کاو اوګد بیان وکړ بیا نبی علیہ السلام چې کله پاتې ماغه جامه راواغه ځان پورې پیوسه ما نسیت شیئا بعد ذلک د پیغمبر د وینا نظمانه به هیڅ نه دی شي ما نسیت شیئا بعد ذلک د دین روستا ما څه ير کړی نه دي او شوله د صحابه په ژوندۍ کې چې دسه نه و چې تور په ځامنه هر را ولو ستانه دي د خلینو زګونم زیو به وشکیګو درزو غوبل او جماعت نه دا شان د انبیاء نه دي د انبیاء شاندار دي د جماعت خیال وساته جماعت کې ډېر په آداب باندې قدمونه لري
وشولې عام ازمکه کې چروانې نو په اندازه ځه خصوصا جمعات کې دي جمعات کې منډه نه وي وشولې جمعات کې باوازونه نه کوي چغې بنو باسي د جمعات بر ادا او ډېر خیر ساتي جمعات کې به څه خرچه نه جمعات کې به څه اخلي نه په جمعات کې به دنیوي کسب نه کوي د جمعات په حدود کې اندرون خپل برید باندې کټ کې نکونه باندې کټ کې او شله خبره مانی د جمعات چې کوم حدودي حدودو کې و اندرون د پاکوالي خیال ساتي او شله جمعاتونو کې د اندرون درځي توپ کول جمعات کې اندرون ویختا غستل جمعات کې اندرون د شکار کول چې د جمعات په پولیټیږي په کار دای چې د نظام بچ کې او د بدعت حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده چې ضیاء النور کې بدعات د اماکن شماري نو دای په بدعات کې شمار دي دي چې په جمعات کې اندرون یو سره نوکان اخلي سرخري بریتو اختا اخلي دا د جمعات بی عزتی ده وشولې تطهیر المساجد و اماکن العبادت د دې خیال ساتل دا من اساس ابراهیم علیه السلام بس طالب او عالم کپه دې باندې کله و شرمې دا چې جمعات پاک کوم دا خو ما د شرم خبره نه دغه جمعات د عالم په خپل پاکي طالب دې په خپل پاکي دا ثواب دی مونږ یو ځل شاپور د تلو مونږ طالبانو شیخ صاحب شاپور مونږ ولیدا خپل صادر راغسته او لګیو جمعه تجارو کاو یو سړی راوي مولانا صاحب ته کې مزله جارو کوم هغه ولنه ثواب ته زما خپل ډیر ضرورت دی زما ته ډیر ضرورت دی چې خپل پاکوم او زکه خیر ته سبب پاک ذکر دي شو نو تطهیر المساجد هم دغه وجدا چې کوم علماو کې د عبادت د زینو د خیر ساتل دي علماو نه الله ډېر زیاته پیدا خلکو تر رسول د کټ طالب نه الله پاک پیدا در رسول دی مکمل د جمعتون به احترامي کړی دا خود دې خلکو نن پیدا الله نه رسي چې تقریر جمعات کې کوي ناڅه په یو تن پوت شي زنده‌باد مرده‌باد د دې زنده‌بادانو د مرده‌بادانو الله ایس دین کار نه اخلي یو ځلې باجوړ لټونو په دلاره کې د ډرایور سناس د بجلیګر مولانا صاحب کیسټ یې ولګو کیسټ چې شروع شو نو بیان به والله علم چې کوم ځای کا وو یو کس اوچت وای نر مولا پختون مولا بجلیګر مولا زنده ورشل خبره هغه عالم دی هغه ته وای بی غیرت مولا بی پختو مولا کین ورشل خبره ما خیر دیو صاحب دغه بیغه سره اوچت وای نره تکبیر هغه ول نری تکبیر او د پیټ تکبیر سره خدای کور رانګ کینا زته هم کینا او تم د سره نری تکبیر او پیټ تکبیر غلې کینا به یو راوي دې کې یو کس د کاشو په خپل ده مالا خبره نه کړي او نری تکبیر او مرده‌باد او زنده‌باد کوئی کینی ولې نشه په زمانه دې کې الله خیر نه چي جمعات کې ناڅه پورته شي غوبل شروع کی زنده‌باد مرده‌باد زنده‌باد مرده‌باد نه زنده‌باد مرده‌باد ته ضرورت دی خبرام ملکینا دا کوم بیان چې دا عالم کوي دا بیان زړه ته پوزاوه که بیان مقصدی بیان نو خب قلار واوره خاموش او مرده‌باد او زنده‌باد د مبتدعين په بیانونو کې الله خیر او برکت نه چي ولي دا د جمعات بی عزتی کوي او کوم خلک چې د جمعات بی عزتی کوي هغه کې الله خیر او برکت نه چي د جمعه سره ډېر خیال ساتي احترام وساتي یو گورنر خطبه وای نو خطبه کې دوه لاسونه دا دوه لاسونه سه اوچت کړه
حالانکه سنت طریقه دارا چې خطبه کې بدوان لاسونه نه اوچته یو لاس یو غته اوچته صحابي او ته اوچت شو په مجلس کې وای قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين الله دا دوان لاسونه ما الله دا لنډ لاسونه ختم کړه د پیغمبر علیه السلام په بیان کې خو چیرته موږ یو لاس نه یو غوته نه دوه لاسونه نه ولیدلی او تور راوار غړې او شول خبره مانی اے ورور د ډیرو غړې دوه د وجن ټوپې گزار کړه کمیسي وېستا واس کټي گزار کې یو بل پزان نشر اوسته دسم خوځيګا غرب دې فکر دې څه خبره ده او جې ډېر خپل تقریر وکړه نه هغه دمه چې په مجلس کې هغه ډېر خسته بیان کوي هغه یو تخلو چینګه کی بل تخلو چینګه کی یو څو ځل چې خپل چینګ را چینګ نو ډېر خپل بیان وکړه د عبادت چې کوم زین دي د دې به ډېر خیال ساتي د عبادت او د زینو به انتهایی خیال ساتي چې دا پاک پراته او شول خبره مې سلفیانو جماعت تورلم ما تل سلفیانو غیلا مال مسلمانانی و یا مدرش مال دیجه کې سجده ولګوي تاسو مال د سجده ولګوي جماعت ته بوئی کا هغه ځای ما سجده لګولې و نو جماعت بوئی کوم د غلو بوئی تراته مال رب میراث بس سلفی تو دیته وي چې د جماعت سره خیر مسافه او کدا نه خرشته نو خالف اليهود وصل في النعال لیکي حدیث کې راغلي دي خالف اليهود وصل في النعال د صل في النعال خدا معنی نه چې جمعات کې غل دن نه د صل في النعال دا معنی پیغمبر علیه السلام خو چې په نعال کې منځ کول جایز دي او پیغمبر علیه السلام خو د سیندیو چې ګندګي جمعات ته داخله کړه نه ما ته د استاسو جمعه ته د غوجل یو شنه مثال دی خدای شته په غوجل کې مونږ کې د استاسو جمعه کې مونږ نه کیږي د جمعه خلک پاک دي د پیزار لږ بارو باسي د جمعه ته پاک خو ما اراده چې سړی کې مونږ کولې شي چې د جمعه یو سړی احترام نه ساتي د پاکوالي احترام نه ساتي د دې سړی نه الله د دین کار نه اخلي او شول خبره مې زکا مسجد حرام وس یا په پخوانی زمانہ کې مسجد نبوی کذالک تاسو مسجد نبوی کې چې په لکونو خلک مسجد حرام کې په لکونو خلک او مسجد حرام به بالکل صاف سوتوي د دې پیزار دا ټول په یو ځای کې جدا ځای کې پراته خدا بچی د جمعات کې اندرو نه دا شم جمعات کې ګندګي سور نه وزنه نه د مسجد حرام چې څنګه پاکواله حکم دی د عام مساجدو د پاکواله حکم دی د شاعر الله نه دی هر طالب هر عالم د سنت ابراهیمی په ځان کې پیدا کی چې زبد جمعاتونو مکمل خیال ساتم د کوم جمعات کې اوسېګم زبدي جمعات خیال ساتم د خپل کلی تلاړم نو په کلی کې جمعات بګورم چې جمعات کې کومه ګندګي بدل کوم او دا صفت په تبلیغی جماعت کې ده تبلیغی جماعت چې اوځلې جماعت تراشي دا جماعت په پاک را پاک کې خیسته مزیدار وي کوم زیاده انزل قابل غوینځي چې کوم زیاده سره پاکواله غ پاک نو که سه روزه په غزه کې 13 کی هغه جمعات بالکل خیسته پروتي فکر نشو وکاردای دا د نیک خویره د نیک خو په ارچا کې پیدا کول پکار دي هر مسلمان د پکاري چې د جمعات په خدمت باندې نشرمېږي د جمعات خدمت عین ثواب غني عبادت غني او چې په جمعات کې کار شروع او سړی ته کبدی ته دی دیوال کې کار شروع نو سړی په دې دیوال دی خوځي او که په دې دیوال کار شروع نو فنا په بل دیوال شي دا خو مسلمان نه دا خو صحیح منافق سړی دی او شو له منافقانو خلق خو پکې دي نته د محله سړی پتا باندې دا فرض دی چې ته د جمعات خدمت وکړې خود جمعات خدمت د دې جاهلانو نه
جمعات باندې لنټرا چو لاس ټکه جمعات باندې لنټرا چل ته شپېلی وي جمعات باندې لنټرا چل د ډورکی وي دا خو د جاهلان خلک کار نه دی د شاعر الله اعزاز پکار دی عظمت پکار دی او که د شاعر الله سره عظمت نه کوي د دې سره نه دین کار نه کوي حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده اغي ولا جزاء یو زیل لاړم وای ما ته خلق ویل چې عالم دی ډېر درس قرآن کوي مونږ ته درس کوي د شیخ قرآن سے عام عادت دسو چې دا به د شپې تر څو پورې یخ بو چې کله به خلق ود شو نو دا به پاتې دا د عبادت کو نفل به کول د سحر وخت چې وراته نو بیرته ودا پریو چې ما څو کونی په نفل باندې وښولې سار مانځ کې وښوله خبره مانی سار مانځ کې مولانا وخت راځي نور خطه سي وخت راغی خلکو ته ویل دا سره تاسو درس قرآن کوي او وای دا سار مانځ کې نو ار ورځ نه کې نن قدمن موږ خدا شوی هغه ول نه سه بل سار په مانځ کې ار ورځ سهارت و چې دې سره قرآن ونه وایي اسلام کافر کوي دای سړی مخه ته قرآن نه کوي چې هغه د فرایض او خیال نه ساتي یو سړی فرایض او خیال نه ته قرآن مخه ته کوي وښوله خبره د سړي د قرآن مخه ته نه په شو کې او کال تقریر موږ ټول ناس کو شو سار چې کلم جمع وشولا دلته لوډ سپیکر والا لوډ سپیکر د شپې برابر او سار جمع ته هغه لوډ سپیکر والا پانه څه وته ورشي دغه هندو پاسو دغه هندو چې ټول شپناستو او د سار مان د پانه څه دا هندو پاسو دا مونږ کی وښوله خبره مانه خبره د سره چې د شاعر الله او سړی عزت نساتی د تطهیر المساجد او سړی خیال نساتی دا سړی دیندار نه دی دا سړی متبع د انبیاء نه دی د دیو جناد ابراهیم علیه السلام په واقع کې تطهیر المساجد او اماکن د عبادت چې دی د دې پاکواله دی بل پیدا کې دا اقتدا کول فی بناء بیوت الله بی ابراهیم اقتدا وکا لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله کور جوړاو ته په خپل بنگلو باندې زور ما لگاوه جی ځان له کور جوړوم ځان له بنگله جوړوم کله کې د جمعه د مانځه ځشته نه سیبا د جمعه ځانشته نو ته بری خپل کور باندې څونه خرچه کړي چې جمعه جوړ جمعهونه جوړول دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنتونو دي امام الموحدین حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کړو الله زما په ذریت کې او رسول راولېږي وصایل انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خصوصا وصیت د ابراهیم علیه السلام بالتوحید انکار د انبیاء په خپل قومونو باندې په عبادت د اصنامو کې لکه ابراهیم علیه السلام چې قوم ته ویل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون الله انبیاء له حجت ورکړه فی دین الله وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه ازالت د اسباب د شرک من سنن الانبیاء دار انبیاء سنن دي چې د شرک د زین ازاله راوړه او شو له خبره مانی چې د کم ځای نه شرک پیدا کېده هغه ځای لري کا خپل کلی خپل علاقه خپل وطن تلاړي چې د کم ځایونو نه شرک پیدا کېده د شرک زین لري او شو له دا من سنن الانبیاء دي ابراهیم علیہ السلام هغه بوتان چې ټوټي ټوټي کړو موسی علیہ السلام هغه خیس سویو وکذالک امر رسول الله صلی الله علیه وسلم وشل بازاله كل صنم حين قال لعلي الله تدع تمثال الا تمثله چې پټو دي چیرته لیدو نو لره کا
چې پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته وایي ته پټوان دی لیدل لري کا مونږ ویو جی مونږ د فوټوګرافر والا ډیره شکریا ادا کوو چې زموږ پټوانې را نقل کړو حضرت علی رضی الله عنه ته پیغمبر لا تدع تمثال الا تمست پټوان لري کا مونږ د اخبار نویسو ډیر زیاته شکریا ادا کوو چرا لازم پټوان دنیا ته نقل کړو ایسے با د پاکستان اخبار ما سوا د پټوان نور څه کې نشته بچے څه پټوان دسی وزیر اعظم سے صدر سے وزیر اعلی سے او د گورنر سے دا پټوان دی او څه پټوان په کې کنجرو خزو دي یخته د سیاړه ولې دي ستګې د شتوري کړې دي او شله خبره ما چټه د سیاړه ولا د کنجرو خزو پټوان دا ټول اخبار دې نه ډکی سرنګ یو قوم باندې الله رحمت راولېږي چې د په کور کې پټوان د په اجره کې پټوان د په دکان کې پټوان ټول پټوان رحمت بڅنګ راشي د پته جنگ کې یو تبلیغي سړي سره زناستو ما ته ویل مولانا صاحب زمونږ په دې رزق کې چې خیر او برکت نشته ده دې نقطه ده د زما دکان دې کې زه سودا خرڅوم او اخلم د سنه چې مزدوري کې شته ده لیکن زه د مزدوري په خوان مې نه پوهیږم داغه نقطه دا دې شي ته وګوره د دکان ته وګوره په دې دکان کې د څه یو چیز نشته چې په دې پټو نه لګیدل په صابون باندې جدا پټو ده په شیمپو جدا پټو ده سیواله په سره باندې جدا پټو ده خو چې هر چیز ګوري په ورجو په بوجو جدا پټو ده خو چې شی ګوري نو په دې باندې پټو نو په دې چیز کې کومه ارسونه چیزو ګټم دې کې به رحمت څنګه پیدا وشي پیغمبر علیہ السلام لا تدع تمثال لا تمسته چیرته چې پټو لري لیدو نو لری کا ولا قبرا مشرفا الا سويته شریعت د سنري خودلی چې دا د بابا قبر دی اوچته کا دا د بابا درگاہ له اوچته کا اے صاحب مقبره کې قبر مې کنستو تازه سړی کراپا دغه شو وملی دا چې کفن په جوړ پروت نو خطه چلو شو اعلی جی دې من جنډې ولګلانه هغه دین تباہ او برباد کړ شریعت دا خودلی چې ته قبر چیرته نه قبر اوچتاوه ولا تدع قبرا مشرفا الا سويته چې قبر دی اوچت لیدا نو دا د شریعت د قانون سره برابر وشوله او دې مسله باندې زبنګ څو مرګرو صحیح عمل کړی دی د پلرونو او د نیکونو قبرونه چې هغه پاخه جوړو واجب شو ورپسې شو هغه به سنت طریقه برابر یو کس نه چاته پوسګو ورته د قبر به د نیکه د پلار د قبر بی عزتی هغه قبر بی عزتی نه کړي دا قبر د شریعت نه مخالف او دا د شریعت سره برابر وشو خبره معنی وكذلك قطع الشجره عن فاروق الاعظم عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه ونه چې شجره الرضوان هغه ونه کټ کړل حالانکه 1500 صحابه تلاندې بیعت کړو دا هو تبرکی ونه و لیکن حضرت عمر رضی الله عنه هغه ونه کټ کړه ولی د دې ونه له شرک پیدا کړه او شله خبره مانی تشنیع فافعال د مشرکین بغض غلط کار دی ولیدو خفشه د ګناه کار دی ول تندې خو څلګل تریو شي کنه دا من سنت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ومن تبعنی فانه مني تو زما اتباع کی دا وزمانه کو زما اتباع ونه کړه وزمان نه یو لسم امر الله کړه چې د ابراهیم علیه السلام سره اقتدا وکړي په ازاله د شرک او صبر کوي یو لسم دار چې د خپل اقارب سره نرم خبره کوي نرم
عشائر دي قبیله دا نسب دي د خپل نسبانو سره نرمه خبره کوي د دیو جنا انبیا چې بیان کوي یا بته یا بی نرم بیان کوي د پلار سره مکالمه نرمه وکا د خپلوانو سره نرمه خبره وکا ترې ده تر زامن دي ماما زامن دي ورونه دي وريرونه دي خورینه دي د دې سنار مخبره او نرم خبره وشله خبره مانی په خواز مون سره د طالبو بشیر نومو ډیر یو نیک سړیو مور او پلار د ملاقات لراغلو امور او پلار ډیر بډاګانو دا چې څنګه مخامخ شو نو په کومه لهجه چې دا غي سره خبره اترې وکړي زه په دسه لهجه سره چې د چا سره خبره وکړي سړی تاثیر قبلې هغه پلار سره داسې په خوګه لهجه باندې د مور سره ډېر په خوګه لهجه باندې خبره اترې وکړي نو دا غي نه خپل اثر قبل او فکر د شو او چې سړی پلار تا او دوسه او بی غیرت تا څو کنځري ته وکی وښولې هغه خبره او مطلب دا چې اثر په هغه باندې وکی د مور او د پلار اعزاز کول هغه ته نرم بیان کول دا سنت د حضرت ابراهیم علیه السلام دی لین الخطاب مع العشائر والاقارب حضرت ابراهیم علیہ السلام و یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او شله خبره مانی دا سنت دی د ابراهیم علیہ السلام ستاج څومره خپلوانی د دې خپلوان سره نرمه لهجه و چلو په نرمه او څه خبره وکړه مقصدی خبره او ته په نرمۍ باندې پیش کړه او شله خبره مانی دلته مرګره زمونږه نو د پلار سره څو خبره اترې کولې ما ته نو پلان کوي نه دا ته چې په کومه طریقې سره خبرې کې ته په دغه طریقه باندې موږ د خپل پلار او د مور سره خبرې وکړو موږ د کورون نشړي موږ سره کور کې فریدي نه دا ته چې په کومه لهجه باندې لګي دا خو ډېر انتهایی یو سره ځان ته وایي چې زم وحید ما زم متبع سنت ما دا پلارم کنزي دا ترم کنزي دا تر زامنم کنزي خپل پلاری ټول کنزي دا ته څنګه متبع سنت متبع سنت مقصد دا ده چې د خپل خپلوانو سره صحیح خبره وته او په نرمۍ سره وته وکړه دولسم دا ده چې خپلوان د کلا حق نه قبلې به د اعتزال اختیار تاو ته بیان کاو نیمان نو قرآن ذکر کړل اصحاب وایذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وشل خبره مانی کله چې خپلوان دي به دعوت نه قبلې نو به ته لګي اعتزال اختیار کړ خپ نرمۍ سره اعتزال د خلکو نه اختیار کړ او شله خبره موجوده دي کینا استلال قران کریم دا امور مصلحه دافع للعذاب ذکر کړي امور مصلحه ذکر کړي د پاره د انابت د